باندې با دیو انسان ګناهونه سیوا شي حکم به وشي جهنم ته دې روان شي دی به جهنم ته روان شي ګناهونه سیوا دي الله پاک به جبريل علیه السلام ورولېږي چې ورشي او تپوس دې وکړه جهنم ته خو روان دی د علماو په مجلس کې خو نه دی ناست دا حدیث ما اوس کتاب چاپ کو هغې کې مې لیکلی دی چې د علماو په مجلس کې خو نه دی ناست الله ته پته لګي خو ما او تا ته د عالم قدر ښیي ان الله ته پته نه وسوه چې جبريل ورلېږي چې ورشه تپوس دې وکړه خو ما او تا ته د علماو قدر ښیي نو دی به روان شي جبريل علیه السلام چې ته و جهنم ته روان یې ګناهونه دې سیوا دي خو زه الله راولېږلم د عالم څخه مجلس کې نه ناست و یاره نیم ناست الله ته پته لګي دروغ نشم ویلی نیم ناست نو هغه به راشي چې یا الله هغه د عالم په مجلس کې نیم ناست وایي ښه ورشه بل تپوس دې وکړه چې ستا او د عالم نوم خو یو برابر نه و لکه مولانا عبدالحق صاحب او ستا نوم عبدالحق و الله اکبر نوم خو د علماو په نوم برابر نه و وی یاره چې ما څوک نه دی کتلی نه دی برابر وی ښه بل تپوس دې وکړه ورشه د علماو په ګاونډ کې خو دې کور نه و هلته خو اوسېدلی نه بیا به جبريل اسلام منډه کي چې الله راولېږم د علماو په ګاونډ کې خو پاتې شوی نه وی نه نیمه پاتې شوی وی ورشه بل تپوس دې وکړه څلورم نمبر چې د عالم سره دوستانه نه وه وی نه دوستانه مې نه وی ورشه پنځم اخیره تپوس دې وکړه لکه نورو به جهنم ته دې ځي وی هغه چا څخه دوستانه نه ده کړې چې د هغه د علماو سره دوستانه وه وی یاره دا یو کار مې کړی زما یو دوست و او د هغه د عالم سره دوستانه وه وی جنت ته ځه دا څوک وی دا ګوره زه نه یم ښه او نه زما استاد وی دا آقای نامدار نبی الانبیاء د دوو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زما عزتمندونو دا هغه خلک دي د قیامت په ورځ باندې به د ښه سترګې باڼه راپاسي د ښه سترګې باڼه به راپاسي او دی به د الله په دربار کې ودرېږي چې ای الله ستا محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو کس د الله د یې نه صرف دومره وجړل چې د ښه سترګې یو باڼې لور شو زه به جنت ته داخلوم ای الله زه د دې پلانکي د ښه سترګې ښې باڼۍ ما د ښه سترګې او زه ګواهي ورکوم چې یو پیره ده ستا د یې نه جړلي وو الله به حکم وکړي دا جنت ته بوځئ د ښه سترګې باڼه به باقاعده چې کوم دی نو د خپل هغه بدن والا کس د چا د سترګې چې باڼه د هغه شفاعت به وکړي او دا به جنت ته داخل شي بیا به قرآن حافظ راپاسي چې ای الله ستا محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو حافظ به 10 کسان جنت ته بوځي زه باقاعده حافظ یم ستا قرآن مې یاد کړی دی 10 کسان به جنت ته روان کي کوم کسان هغه چې جهنم وله واجب شوی دی او شیخ زکریا صاحب لیکلي که نوره مطالبه وکړي الله نور جنت ته ورکوي خو 10 باقاعده دي بیا به شهید راپاسي چې ای الله زه ستا په لار کې شهید شوی یم او یا کسان به هغه ځان سره جنت ته بوځي بیا به حاجي صاحب راپاسي چې ای الله ما خو حج کړی دی 400 کسان به حاجي صاحب ځان سره جنت ته بوځي بیا به علم راپاسي الله اکبر بیا به علم راپاسي نو علماو ته به الله څه وایي علماو ته به ووایي چې د اسمان د ستورو عمره خلک ځان سره جنت ته بوځي د اسمان د ستورو عمره خلک ځان سره جنت ته بوځي او معرف القرآن کې یو حدیث مبارک دی
چې ورته به وویلی شي چې څومره شاګردان دي جنت ته ځان سره بوځئ زما عزتمندو د حافظ صاحب شاګردان شئ شاګرد یوازې دې ته نه وایي چې ته د بخاري شریف او ترمذي شریف ویې دا ته د هغه په مجلس کې کښېنه سر کې هغه لګی د حدیثو درس پړاوخي ته په نیت د شاګردۍ کښېنه ته د هغه شاګرد شوې مولانا صاحب کتاب راولي موږ بار منډې وکړو الله اکبر الحمدلله دا دوی چې کوم څه بیانوي دا موږ ټول ویلي دي خو یقین دې وشه زه چې کله بل ځای ته شپې ته لاړ شم ما سبب د هغه مې چې مولانا صاحب په سر کوم حدیث ویلی نو د خدونه مزه راکوي چېرته لاړ شم او نه یم چې یاره پرون بیا کوم حدیث مبارک ویلی د الله د نبي خبرې خو خوږې خبرې دي که عرض مې دا کړو زما عزتمند ورونو او بیا به چې دا ټول خلک به خپل سفارشتونه وکړي نو بیا به الله څه فرمایي الله اکبر الله به وایي تاسو خپل کارونه وکړل خو زه خو پاتې یم که نه الله اکبر الله اکبر عالمان به دغه شان حاجیان او حافظان او طالبان او دغه شان چې کوم دی مجاهدین او دا ټول به خپل کارونه وکړي پیغمبران علیه الصلاة والسلام به وکړي الله وایي زه خو پاتې یم ما خو لا نه دی کړی نو بیا به الله څه کوي یو حدیث مبارک یو لپه راغلی یو لپه به الله پاک د جهنم راوچته کړي زما خدا یقین دی چې په جهنم کې به څوک هم پاتې نه شي ولې لپه د چا ده د الله لپه ده مثال هم نشي ورکولی مثال هغې مثال هم نشي ورکولی چې الله لپه به څومره وي او لا بل حدیث کې ما کتلي دوه لپې راغلي دي الله اکبر څوک هم انشاءالله پاتې کېږي نه د الله د لپې به څوک بر پاتې شي زما عزتمند ورونو خو کم از کم وایي د کونډې زوی څه خو بویه که نه ماله هم څه پکار دي که نه ډېر افسوس خبره ده ډېر افسوس خبره ده داسې ښکلي ځای کې الله پیدا کړی وه چې الحمدلله دارالعلوم حقانیه ده زه یو خبره کله کله کوم تاسو به لږ سوچ کوئ زه ویم په تمام پاکستان کې به د حقاني په شان دارالعلوم پیدا نه کړي زه که څوک قسم وخوري ګناهګار به انشاءالله نه شي دومره ښکلی نعمت الله تعالی را کړی دی دومره عجیب نعمت الله تبارک وتعالی موږ تاسو را کړی دی الحمدلله د دې ملنګ راتلل نو دا نوم باندې باندې شوي دي اینا کوړي که زموږ خپلوان هم نشته کوړه موږ ته اجازه نه الحمدلله ټوله چا صده به دلته پرېښې ده دا خان زما د والد صاحب نیکه و 400 جریبه ځمکه وه الحمدلله په علاقه کې څه داسې خلک نه وو چې جایدادونه هم دي په 400 کې هغه هر څه ته ملت یې ورکړي د حقاني په نیت باندې راغلی او دا ځای مې دومره خوښ شو چې اکثر وایم چې یو جنازه به مې په دارالعلوم په مدرسه کې وي او دویمه به مې په 400 کې وي زما عزتمند ورونو پیدې حاصلې کړي دي که خپله کوړي نه دلته را خپل بچي ونیږو زما عزتمند ورونو دا خو یو باغ دی باغ اوس تقریبا میاشت نیمه وړاندې 1600 پټکي پکې وتړلی شو 1600 پټکي د عالمان دلته جوړ شو عالمان بهرحال زما عزتمند ورونو د قرآن موضوع ده حافظ صاحب خواري کړې ده او انشاءالله یو مفتي صاحب را روان دی هغوی به انشاءالله په دې باندې ښکلی تقریر کوي موږ خو تاسو ته بار بار لایي صرف د هغې راتلو پورې زه خبرې کوم قرآن سره خپل محبت پیدا کړو قرآن سره ډېر ناشنا کتاب زه خو یې داسې کړم که نه یو کال مې ویلي وو چې 8 لکه روپۍ هغه وخت کې را سره وي مال دا 8 لکه روپۍ به ورته مخکې په جب کې واچوم او خیا د ګېډه پسې ما د قرآن شریف څوک په سینه کې واچوي اوس بوډا شوی ما نه شم یادولی او اوس وخت کې د 10 لکو اعلان کوم که چا سره داسې اجازه وي که نه چې مخکې به له 10 لکه روپۍ په جب کې واچوم ګېډه پسې ما د قرآن شریف سینه کې واچوي خو نه شم چېرته ده کې الحمدلله ټول بچي مې د قربان کړي دي ټول بچي الحمدلله هغه ورځ مې اخري لور د 9 کالو 15 سپارې بس هغې م الحمدلله الحمدلله نن زموږ په کور کې 15 حافظان دي زه یم چې چون خاور له خولې نه خولې ته واچوم او الحمدلله سار مې ټول بچي مدرسې ته وځي ټول بچي زړه مې خوشحاله وي زه یم راغلی دغې لپاره هغه ورځ مې وویل مال که تاسو علم ونه کړئ زه به خفه
ما خپل علم پوره شوی دی هلته مې خپلې ځمکې دي هلته مې هر څه دي خو تاسو ته ناست یم زما عزتمند ورونو نو عرض مې دا کوو چې دا خپل بچي دې قربان کړو خپل بچي دې قربان کړو د علم نه خپل بچي قربان کړو د قرآن نه خپل بچي قربان کړو عجیب کتاب دی عجیب ما خو د قرآن شریف یو بسم الله لیکلې ده او دې بټوه کې را سره ده او زه په دې قرآن شریف باندې قسم خورم کوم چې مولانا صاحب دې بچو ته وښودو چې دا بسم الله ما په څه لپاره لیکلې دا مې د عشق او د محبت په نیت باندې لیکلې او زه وایم که د قیامت په ورځ باندې جهنم ته ولاړ شم او دا بسم الله ما سره سره به قسم کړم ورباندې ورسېږي په دې بسم الله په وجه باندې بزرګ نیم زما پې دومره اعتماد دی چې په یو بسم الله کې په ټول قرآن شریف کې ټول دین پروت دی ټول قرآن شریف په فاتحه کې موجود دی ټوله فاتحه په بسم الله کې موجود ده او ټوله بسم الله صرف په دې با کې موجود ده با نه لاندې نقطه نه ورکې دا ټول دین په دغه با کې موجود دی واقعا په یو بسم الله کې دومره کمال دی څوک چې یو بېره په مانځه کې ووایي بسم الله الرحمن الرحیم په یو حرف باندې سل نیکۍ ملاویږي او د بسم الله 19 حروف دي په یو بسم الله ویلو په مانځه کې 1900 نیکۍ ملاو شو 1900 نیکۍ په یو بسم الله باندې ملاو شو اشرف علي تانوي صاحب زموږ په دې بزرګانو کې یو ډېر عجیب بزرګ تېر شوی دی عالم تېر شوی دی مجدد ورته وایي مجدد هغې تقریبا نن په ملک کې 1800 کتابونه موجود دي بعضې علما 3000 یادوي هغې یو کتاب لیکلی دی اعمال قرآني هغې کې تعویضونه دي وظیفې دي نو یو پیر صاحب ته یو مرید راغلی وجي ته به راباندې راغلی ما له تعویض ساز کا هغې له تعویض ساز کو او سمدستي ټیک لاک شو کور ته چې لاړه چېرې پیر صاحب څه لیکلي او مرید خو د پیر صاحب تعویض خامخا ګوري ما ته خپل پیر صاحب تعویض رالیکلی او د زوروبۍ نه زه تللی نه وم چا ورته ویلي چې یو بچی ډېر زیات جاړي 4 میاشتې وشوې زوی شوی او سم جاړي مفتي صاحب به دا کار نه کوي خو دا تعویض ورله ویسئ وایي په شا دې ورته واچوي چې څوک ورته په شا باندې کېږو سمدستي لیک شو ما هم کلاو چې خدای پیر صاحب مې څه لیکلي او چې مې ونیو پړاو کو نو څه وایي الهي بحرمت حضرت آدم علیه السلام الهي بحرمت حضرت موسی علیه السلام الهي بحرمت حضرت عیسی علیه السلام الهي بحرمت محمد صلی الله علیه وسلم هغه الفاظ لیکلي وو نو ما کلاو کړی وو نو چې څنګه هغه مرید تعویض کلاو کوي ها خو بل شان مرید چې صرف بسم الله ده نو بیا بېرته به راغله نو بیا یې رامنډه کړه چې ما باندې بېرته به راغلی تعویض دې کلاو کړی که نه چې ښه تا ته خو پته نه لګي ټول دین خو په بسم الله کې پروت دی که نه وایي بیا دله تعویض سازوم کلاو یې نه کړي بیا به اساس کو ته به دې بیا لاړه چې کال پسې کلاو کړو بیا هم بسم الله وایه و یو بسم الله کې دونه برکات پراته دي یو منافق و د هغه یو مسلمانه ښځه وه خو چې هغه ښځې به څه کار کوو نو هغې به ویل بسم الله الرحمن الرحیم دې منافق باندې دا آیات بد لګېدو چې دا ولې هر وخت بسم الله وایي یو ورځ دې خاوند وله تیلۍ ورکړې پیسو وایي دا کېده هغې تحت کېښوده خاوند پټ لاړه تیلۍ راواغېسته نو کوی ته یې ګزار کړه او ګنټه پس راغلی وایي تیلۍ راواله پیسو دې منډه کړه بسم الله الرحمن الرحیم الله جبریل علیه السلام راولېږه چې ورشه زما یو محبوبه ده هسې باندې بسم الله وایي تیلۍ په کوی کې پرته تیلۍ راوله تحت کې کېده او چې هغه ورتلله هغه کوی نه راغستې وه هغه زنانه راواغسته وایي تیلۍ دې واله هغه مسلمان شو کلمې ویله بسم الله کې دونه برکت دی زه په دارالعلوم حقاني کې روان وم زما استاد محترم نن وخت کې چې کوم محتمم دی حضرت مولانا شیخ الحدیث انور الحق صاحب دوی یو کمرې ته ولاړو طالبان ترې راته وو او ورنه کولاویږي ما ته وایي پیره راشه ځکه استاد دی که پیره وایي راشه ورنه کولاویږي ما خجې راکړي تاله چابي راکړي
نو ما پټې ویل بسم الله الرحمن الرحیم سمې داسې تعالی کولاو شو وایي ما نه وایي چې بزرګ دی ما نه چې بزرګ دی خو بسم الله وویله په بسم الله کې خو چې کوم څه پراته دي حیران باندې پاتې نو عرض مې دا کړو زما عزتمند وروڼو تانوي صاحب دا هم لیکلي دي عیسی علیه السلام په یو لار روان دی یو قبر کې لاندې عذابونه دي عیسی علیه السلام تیر شو واپس راځي هغه قبر کې عذابونه نشته هغه سړی د جنت په تخت ناست دی باغچه ده عیسی علیه السلام حیران شو چې دا څه چلو شو وحي نازله شوه وایي تاسو تعجب وکړو چې د دې مخې تلم عذابونه اوس په جنت کې د تعجب خبره نه ده وایي د ده یو ماشوم بچی و د ګناه په وجه نه د عذابونه میلاوېدل دغه ماشوم بچی نن جومات ته تللی دی او استاد محترم مخې ته کېنولی چې بچی ووایه بسم الله الرحمن الرحیم هغه ماشوم بچی په پاکه خوله باندې زما درې نومونه یادوي نو وایي ما له حیا راځه چې پلار یې څنګه عذاب ورکړم ځکه مې دې عذابونه کړي دي په یو بسم الله باندې د شپږو کسانو له جنت فیصله کېږي دا حدیث مبارک فیض البقاء رحمن د قشبندي نقل کړی دی هغې 15 یاد کړي دي ما یو ځای کې شپږ هم کتلي وو کله چې استاد محترم ماشوم ته وایي چې وایه بسم الله الرحمن الرحیم نو په دغه یو بسم الله باندې هغه طرف ته د ماشوم د جنت فیصله وشوه هلته د ماشوم د والدینو د جنت فیصله وشوه دلته د استادانو جنت فیصله وشوه او د استاد د مور او پلار د جنت فیصله وشوه په یو بسم الله د شپږو کسانو د جنت فیصلې کېږي زما عزتمند وروڼو دومره عجیب کلام دی نو دومره عجیب کلام خو نن موږ ټیم نه دی ورکړی که نه موږ د الله کلام ته ټیم نه دی ورکړی او وجه څه ده نو وجه ما معلوم کړې ده ځکه زما خو په کوړي کې 28 سال وشو که نه وجه ما معلوم کړې ده وجه دا ذکر کوي چې که دا بچی مې چېرته مدرسې ته لاړ شي نو د خلکو بچي به افسران وي او د خلکو بچي به چې کوم دی نوکران وي او د خلکو بچي به داسې وي د خلکو بچي به داسې وي او زما بچی به غریب وي او زما د بچي به درک نه لګي او زما د بچي به روټۍ نه وي دا تصور وي که نه او زه خپله واقع بیانوم پرون مې بیان کړې ده زه چې کله علم ته راوتم موږ د مور د طرف نه ټول عالماني او د پلار د طرف نه ټول چې کوم دی عوامي نو چې زه علم ته راوتم پلار مې مخفه و اوس ښه خوشحاله دی وروڼه مې مخفه و یاره دی څه کوي یاره هغه ترونه زامن زموږ د وګوره د چا ګاډي دي او د چا څه دي که نه خپل جایدادونه دي او څوک افسران شو او د علم پسې دي ټول خفه وو ټول خفه وو او ما ورته وویل ټول کور مې راجمع کړو ما دا کوم جایداد چې دی دا هم مه راکوئ واده هم لاله مه کوئ قسم دی د الله په ذات ټولې خبرې مې وکړې خو ما صرف ما ته جنت راکوي الحمدلله 28 سال مې په کوړي کې وشو هغه غرونه څلور واړه سرکاري نوکران دي چې زما په علم باندې خفه وو او هر څه ورته میلاو دي او هغه څلور واړه زما قرضداري دي صفا خبره ده دغه ژبې لارې ناستې مخامخ ته پته لګي او څلور واړه زما قرضداري دي او سرکاري نوکران دي اوس ټول خوشحاله دي او هغه والد صاحب مې ځان سره څلور کاله وړاندې عمرې ته بوتو هلته چاته لګېدی و دي ملنګ بچي راوستی ما اوس هغه باندې اوس خوشحاله دی او دومره قدر مې کوي چې زه لاړ شم ما ته وایي پیر صاحب وایي صاحب راته مه وایه والد صاحب دی سبا مو ته ملاقات ته روان یو دعا وکړئ کالج وختلی دی 100 کال ته عمر رسېدلی دی او انشاءالله څه نه څه ګزاره شوې ده الله اکبر الله اکبر والدین خو والدین دي که نه الله دې چا والدین نه لرکوي الله دې ورته ډېره زندګي والدینو ته ورکړي نو عرض مې دا کړو دوستانو چې الحمدلله هغه چې هېڅ هم نه وو او الحمدلله هر څه اوس میلاو دي هر څه میلاو دي او بېګا هم دا خبره کړې دا خبره د ذهن نه وباسم زما بچی به عالم شي او څه به نه وي الله اکبر الله اکبر دا خو تانوي صاحب دا واقع ما بېګا هم ذکر کړه تانوي صاحب لیکلي علما ناست دي پېژني او ډېر ناشنا سړی تېر شوی دی هغه وایي یو سرکاري نوکري بعضې سرکاري نوکر ته موټر هم ورکړی
کوارټر یې ورکړی او ډاکټر یې ورکړی مل خو دې وخوړ که نه انشاءالله د خپل خمس تپوس به دې کوو زموږ طالبان د خپل حق نه دی راکړی انشاءالله که خیر قیامت پر ورځ به بیا دا سروالي بروالي ولاړي اوس دا یو کس چې دا دومره لوی افسر دی دا په څو دا د خپل حکیم مني د هغه نوکري کوي د طالبي صاحب وایي ته د یو حاکم نوکري او دومره سهولت میلاو دی زه د احکم الحاکمین نوکر یم زه د احکم الحاکمین نوکر یم ما ته به څنګه نه راکوي او نوکري څه ده نوکري دا ده بېګا شپه کې 4 بجې پاڅېدم او ته اوسه پورې نوکر یم لا اوس هم یو ځای ته روان یم او 2 پروګرامونه راغلم مخکې راغلم مقصدن نه پس به انشاءالله راځم دا د الله نوکر یم زه ټوله ورځ د الله دین پسې ګرځم ما له به څنګه نه راکوي سرکاري نوکر ته دې ورکوي چې د یو حاکم مني او ما ته به نه راکوي الحمدلله د امید ټکټ اوس هم جب کې پروت دی دا به 14مه پیره شي او تر مرګه به انشاءالله نیم رمضان زما هلته وي ما نه لوی نوکر د بل چا کم دي افسران خو موږ الحمدلله دوستانو دا د دې دپاره ویم بزرګي ذکر کوم بیګا مې ویلي بزرګ نیم دا دین بزرګ دی دا دین عزتمند دی راشه دې دین ته چې سترګې دې وغړېږي سترګې دې وغړېږي خو یاره یو 2 ټکي پکې شته دی یو دا چې دین د الله د رضا لپاره بل څه مقصد بلی وي او دویم دا چې بیا پرې هغه شان عمل وکړي بس که دا 2 ټکي دې خپل کړو زه لیکل در کوم چې افسران به راته صفحې جوړوي امر ته مخې ته ولاړي دواګان ته ورته باقاعده راځي زموږ تجربه به دې کې وشوه زما عزتمند ورونو عرض مې دا کوو چې کوشش کوو چې دا خپل بچي باقاعده عالمان کړو دا حافظان کړو دا هغه خلک دي زما عزتمند ورونو چې د قیامت په ورځ باندې دې پته تاسو ته ولګي وختي مې دې ویل چې دوی ته به وویل شي اسمان د ستورو عمره خلک ځان جنت ته بوځي باقاعده د اسمان د ستورو عمره او یو حدیث مبارک دی چې څومره شاګردان دي ازان سبا باقاعده جنت ته بوځي نو قرآن زما عزتمند ورونو دا سینې سره ولګوو په دې کې د دنیا او د آخرت دواړه پیدې باقاعده موجود دي بس یو واقع بیانومه که مولانا صاحب راغلی وي نو بس بر یې تشریف راوړي ځکه موږ خو د هغې پورې لګېږو یو خبره صرف عرض کومه او هغه دا خبره ده چې موږ نن اکثر بیماران یو او لګیا یو علاجونو له زور نو علاج سمنه نه دی خو لیکن یو عظیم علاج په قرآن شریف کې هم موجود دی یو ډېر عظیم علاج پکې موجود دی واقعا دا قرآن شریف لږ مخې ته کېدم او دې سره تعلق پیدا کړم او دا تلاوت کوم او د خپل سینې کې چوپ کوم زما معمولات دي یو سپاره د ورځې نن اسلامي پیل تاریخ دی نو پیل سپاره وایي سبا 2 وایي نن چې کوم د اسلامي 7 تاریخ باندې 7 سپاره ویل او بیا الحمدلله د نیمې شپې نه بعد ختم وي او هغې کې مې داسې قرآن شریف نیولی مړېږم پرې نه غېږ کې مې نیولی زما عزتمندو ته اوسه داسې محبت پیدا کړه ته به وګوره زندګي څنګه تېرېږي وګوره بیا زندګي څنګه تېرېږي خو موږ کتابونو طرف ته مایله نه یو هغه ورځ مې زړه ډېر زیات خفه شو اوس موږ یو کتاب ولیکو او په هغې کې 15 رسالې دي رسالې 5 نوم مولا کېښودو 470 کتاب دی یو رساله هم پکې ولیکله د نکاح په باره کې چې جنګ جګړې په کورونو کې طلاقونه واقع کېږي الله اکبر او بار وایم چې کورې باندې خفه کېږم خپل کلی مې ځکه 28 سال مې بجوړ شو حسین احمد بدري صاحب وایي چې 4 کاله یې تېر کړه تر هغه ځای نسبت کولی شي خو په دې کورې کې راته 2 کورونه معلوم دي ښځې په ځان طلاقې کړې اوس هم ضروري نو دې خانقاه کې ناست ما قسم حالات مو کتل نو د هغې لپاره مې یو رساله ولیکله چې دا کور کې لږه تعلیم دې رسالې وکړي چې دا جنګ جګړې ختم شي د پلار کم عزت دی د مور کم عزت دی د رور کم عزت دی او باقاعده زندګي مې پکې ذکر کړل هغې 108 صفحې کتاب د هغې نه رالی بیا مې دا رساله 24 غنټو کې عمل را سره وه چې 24 غنټو کې موږ څنګه زندګي تېرو هغه مې ورسره ملګرې کړه بیا درېیمه رساله چې مولانا الیاس رحمت الله علیه کوم تبلیغ کار شروع کړی او د ډېرو خلکو زندګۍ بدلې کړې هغه رساله مې ورسره ملګرې کړه او څلور چې زموږ کومه مشهوره موضوع ده پیري مریدي څه ته وایي یو مې ورسره هغه رساله ملګرې کړه او 5مه رساله چې د کچ او د بچه کافران دي او قادیانیان دي پوه شئ ګرته
هغه مې پکې ځکه چې دینه الله پاک خنزیران ساس کړي دي او سپي دي ساس کړي دي دا 15 سالې مې چاپ کړې څه کم 2 لکه روپۍ مې پرې ولګېدي او بیا مې دلته د جومات کې د هغې اعلان وکړو چې خیر دی سره به یو 300 روپۍ شکرانه راوړې او کور ته یې ویسئ صرف 15 دانې خلکو واخیستې او دا اعلان مې په شهیدو کې وکړو 10 دانې واخیستلې او وایي نور هم بیا به په کس در ولیږو بیا وایي د خپل کوڅې خلک وایي که نه وایي هغه خوب لور قلمېزه نه وي او بیا مې ورته دا وایي چې هغه 300 روپۍ مه راکوئ هسې یې ویسئ خو لږ شان کور کې وګورئ له کور کې وګورئ چې څه مې لیکلي دي خو موږ کتاب سره زموږ شوق نشته 24 ګنټې بس موبایل دی او ورته ناست دی موبایل دی ورته ناست دی زما عزتمند د موبایل په باره کې ګورئ بار بار خبرې وشي پیر ذوالبقا رحمن نقشبندي صاحب وایي دا آدم علیه السلام نه واله تر ننه پورې چې څومره ګناهونه شوي وو موبایل په هغه ټوله باندې ور واړولی ناشنا خبر راګوښه موبایل په هغه ټولو ګناهونو باندې ور واړوله باقاعده موبایل داسې کا کسی باقاعده برابر کړي نن کچو د بچو موبایل ته ناست دي او دا حدیث مبارک مې د کتاب کې نقل کړی د الله نبی فرمایي چې کله نظر ګډوډ شي نظر ګډوډ شي نو الله د بر نه اعلان کوي ای زما بنده زه تا ته ګورم او ته چا ته ګورې موبایل والا الله راته بار بار آواز کوي زه تا ته ګورم ته چا ته ګورې 24 ګنټې لګېږي ډمتوب په موبایل کې ګورم څه جواب به کوې الله زه تا ته ګورم او ته چا ته ګورې لږ د سترګو حفاظت وکړه دغه پیر ذوالبقا رحمن نقشبندي وایي 100 پیرې مې د الله نبي په خوب کې وکتل او څه ذکر کوي بزرګي هم نه ذکر کوي دا وایي د سترګو د نظر حفاظت کوم خپله لیکلي دي خپله ترور ته وایي مخامخ داسې نه ګورم مور مې درنه خفه وي دا خو ترور ده زما عزتمند وروڼو نن د سترګو نظر څومره ګډوډ دی بهرحال بس زه یو پروګرام ته روان یم ملګري بار بار اعلان کوي درندردي انور قرآن مسجد ته راشه نه انشاءالله پروګرام به روان وي او دلته یو ښکلی مولانا صاحب چې کوم دی نه اوس هغوی به راغلي انشاءالله هغوی به تقریر کوي توجه سره یې واورئ غور سره یې واورئ او عمل پې باقاعده وکړو ډېرې مبارکې شپې ورځې دي ډېرې زیاتې مبارکې باقاعده د دې نه فایدې حاصلې کړو رمضان مبارک را روان دی چې هغې ته باقاعده خپله تیاري وکړو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین